کوئی تور باندې الله موسی علیہ السلام له پیغمبري ورکړه معجزه الله ورکړي موسی علیہ السلام په لاس کې موسی علیہ السلام امسان ولیدا الله تی تپوس کوي وما تلک بیمینک یا موسی اے موسی پر خیلاس کی تاسو ولیدي د دې خبره جواب دو عصا دا یو امسارا الت موسی علیہ السلام د رب د خبرو ذائقه سکلی وا د رب د خبرو خون ورته معلومو پچل ول کې پېشب کې خبره وکړي هي دا چیرا عصای زمام سارا دومره خبره هي ضمیر سیوا کو عصای کې یاد متکلم ضمیر سیوا کو بیا دومره خبره پروا موسی علیہ السلام ته پترا د رب سره خبرو کې خوند د رب سره خبرو کې ذائقه تلذذ ده مخکې موسی علیہ السلام بیا هم نه خاموش کیږي اتوکل علیها دې ته ډډه وهما واهش بیالا غنمی پدې باندې پانی را توګم بزوتا ولی فی معارب اخرى پدې کې زماره پر نور هم مقاصد دي الله صرف د ماهیت تپوس کړو تا پلاس کې سنې ولی موسی علیہ السلام خبر وکړه ځکه موسی علیہ السلام ته پته د رب سره خبرو کې خوند نن مسلمان ته پته قرآن د رب سره تکلم دی په الله قسم یو سکند لپاره به قرآن ته رضان نه خوا کړي خوند الله فرمایي الف لام را کتاب دا یو عظیم کتاب دی د عظمت اندازې د دین ولګو الله فرمایي انزلناه منګ نازل کړي د کم رب ته طرفه چې کلام نازل دی هغه رب عظیم ذات ته د هغه رب کلام دی را هغه کلام هم چې کم دی نو عظیم دی کله رب دیدار کول غواړي هغه عظیم کلام کول او کا کله رب سره خبري کول غواړي مسلمان هغه عظیم کتاب چې کم دی نو کول او کا الله د قران عظمت نور هم سیوا کوي الله فرمایي مسلمان کتاب دا خو یو عظیم کتاب دی بل درجه دارا انزلناه الله فرمایي ما نازل کړي د قران عظمت نور هم سیوا شو دریمه درجه الله بیانې الیک پیغمبر استاغون ته شخصیت ته نازل کړي قران اعلی الله نازل کړو قران اعلی پیغمبر غون ته هستی ته نازل دی واسطه د پیغمبر سره رااله پیغمبر هم اعلی ذات د طرفه نازل دی اعلی پیغمبر ته نازل دی هغه پیغمبر علی صلوات و سلام چې په مقدس مکه باندې څومره اشعاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل پیغمبر تسلیم کړي لري پته ولګي هغه عظیم استی ته قران نازل دی قران عظیم کتاب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه استی په کوم ذات باندې چې قران الله نازل کړي لري یوازې انسانانو نبی نه دی و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی وادي النخله کې سحر موسکی صحابه له قران چې کوم دی نو پڑھاوي صحابه له سحر موسکی پیریان او جنات رالل قران واوریدو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان راول قران باندې ایمان راول لړ جنات طرف ته دعوت شروع کړ الله سورہ جن کی تفصیل کوي پته ولګی را په کوم ذات باندې قران نازل دی قران عظیم کتاب دی زکه په کوم استی باندې نازل دی هغه استوم ډیر اعلی ده انسانان هم پیغمبر منله جنات هم پیغمبر منله جنات او انسانانو ثقلین علاوه دنیا کی جمادات تھی جمادات هم پیغمبر منلے حیوانات تھی حیوانات هم پیغمبر منلے دنیا کی نباتات تھی نباتات هم پیغمبر منلے رے سمر حیوانات تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کرے جمادات تھی گٹھی وغیرہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کرے حیوانات نباتات تھی بوٹی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کرے ما قرآن ہوا مسلم ہستی تنازل دے جمادات تو پیغمبر دے حیوانات تو پیغمبر دے دغه شانتی انسانانو پیغمبر دے ثقلین دوانو جنات وی پیغمبر دے وریزی وی پیغمبر دے نور وی پیغمبر دے سپوږمۍ وی پیغمبر دے هواګان وی پیغمبر دے دنیا کې هر یو څه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت گواہی ورکړي ثبوت چې کوم دینو پیش کړي هغه مسلم هسته ته قران نازل دے قران څومره عظیم کتاب وی الله فرمای انزلناه منګ نازل کړي ره نن مال افسوس راغه ملمت پوسوګو ویره چا بچی بکی یو دو کسانو لاس پورته ک دام د افسوس خبره ده او ناتیه کلام کې نمونه دومره د ختمېدونو او کسانو صرف دو کسانو لاس پورته ک دا ولې د قران د عظمت ادراک مونږ ته پته نه لګي
قرآن چې کوم دی نو څومره عظیم کتاب دی الله نازل کړی دی الله د قرآن نور صفتونه پرېږدوه دې خبرې ته سوچ وکړه الله د طرفه نازل دی قرآن چې کوم دی درجه د دې نه معلومه کا نبی علیه الصلاة والسلام غونته هستۍ ته نازل دی هغه هستي ماوي یوازې موت ته نه وایي دا پیغمبر دی یوازې جنات نه وایي دا پیغمبر دی د نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت باندې د نبی علیه الصلاة والسلام په نبوت باندې گواهی چې کوم دی د ځمکې جماداتو کړې ده کاڼو کړې ده رسول الله مبارک روان دی یو خړ دی ابو جهل مخکې ورغی نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې کله د ابو جهل نظر ولګېده ابو جهل فورا دوه کاڼې په لاس کې راوغستل نن پرې پیغمبر باندې یو امتحان کوم چې را الله نبی دی او کنه دی نبی علیه الصلاة والسلام ته مخکې راغی دې لاسونو کې کاڼې نیولې او داسې خفیا رسول الله مبارک ته ابو جهل وایي محمد صلی الله علیه وسلم نن به ستا پیغمبري ګورم تر الله نبی او کنه نن کتا ماته دا وې زما په لاس کې ما سنې ولیدي تا کوي دغه سیز دې زری پیغمبر منم کتا ماته ونوي زتا پیغمبر نه منم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جهل دا خبره خډی را اسانه ده ستا په لاس کې دې سری دا زتا ته ویم دا پلانې سیستانه ولره خو ابو جهل دارا ته وایا ستا په لاس کې دې سری کدی زما د رسالت او پیغمبري گواهی ورکړنو بیا ابو جهل وی بیا تا پیغمبر نه منل دا یو جاهل کار دی یو دم د ابو جهل په لاس کې کانو چغکړي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو جهل په شا پریوت بیهوش شو هغه بدبخت چې کله په هوش کې راغی رسول الله مبارک انتظار کوي دا بدبخت زما سره لوس کړي چې تا پیغمبر نه منل دا یو جاهل کار دی نن به ما پیغمبر ابو جهل تسلیمای نن ابو جهل چې څنګه به په هوش کې راغی ابو جهل سپیره دوی اے محمد ما تخپل هغه استاد وخیا د کوم استاد چې تا دا منتر او جادو زده کړي د بل پلاس کې د غټو نه خبري وباسه زوم دا هغه سیر هغه ساحر نه سیر زده کوم چې د غټو نه خبري وباسم ابو جهل پاسې دا په د غټو په گواهی باندې ایمان رانو چې دا محمد رسول الله ری مای پیغمبر هغه مسلمه هستی هغه مسلمه هستی پاغه باندې قران نازل دی د دې نه پته ولګره د قران د عظمت پته ولګره چې هو ربا من خو دا پانی دا یو کتاب دی منګوي پرې دا وکیدا دا به پروت خیر ده کپ برید باندې وران شم بیا به رحلم کچرته کې په بل می پیسې ور وختي بیا به رحلم قسم چتول د پاره به رحلم نن خو ماته پته ولګره زمانه زندگی اسې تیر شویرا دا خو تاسو لوی نعمت مونږ لرا کړې دومره لوی نعمت چې رب تا نازل کړی ری رب داسې مسلم هستی تری نازل کړی ری چې هغه مسلم هستی جنات هم مني هغه انسانان هم مني جمادات حیوانات ټول مني ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې یوازې انسان نه قائل یوازې جن نه قائل هغه قران چې په کومه هستی باندې نازل دی هغه جمادات هم قائل دي رسول الله مبارک فرمای ما تنن هم هغه غټي معلومي دي کمی غټي چې د رسالت نه مخکې زبر کور راوتما ما ته وې د سلام سلام نداګانې کولې هغه غټي ما ته هم معلومي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې د احد غرنن هم موجود دی هغه د احد غر د پیغمبر پر رسالت باندې باقره تصدیق کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ور سره خلفای راشدین دي لاړل د احد غر ته ور وختل د احد غر چې کوم دینو پوښو نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر راختله د احد غر د خوشالینه پګړسي دو باندې شو په زلزلې باندې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر او تړلا اوس کو یا احد غلشا پتا ل پاس پیغمبر دی پتا صدیق اکبر دی پتا شهیدان موجود دی د احد غر دغه نه پس خاموش شو پتا ولګره په کوم استه باندې قران نازل دی د احد غر ویم دا پیغمبر دی ایوازي جمادات نه دغه نه پس نباتات تراشا ونه بټي وګورا پیغمبر منی چې په کوم استه باندې قران نازل دی ونه بټي وای مونږه منو چې دا پیغمبر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کې مسجد نبوی کې خطبه ور کوي رسول الله مبارک د پاره منبر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کجوري او تنه ته وډړه وهلا صحابه مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر او خطبه ور کوي دغه تنه ته ډړه وهلي راځي او منبر به تیار کو
هغه کې بدري پړوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه باندې ناشتي لګ به اوچتي را بهر نه میلمان راځي رسول الله مبارک پور تخکاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پارا صحابو چې کوم دینه منبر تیار کو هغه منبر چې کوم دی کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې پورز باندې هغه منبر تر خطبه د پارا خيږي د هغه کجوري تنا صحابو د جمعات په ګډ کې ودرا ولا کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه شروع کړه صحابو منګه چاپیره ګورو د ماشوم پشان سلګيري د ماشوم پشان جړا منګه چاپیره ګورو ماشوم چاره وسته دا جړاو سلګي سوکي یو صحابي چې وکه خودو د هغه کجوري د تنین سلګي راتلې د هغه کجوري د تنین جړا راتله صحابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اشاره وکړه یا رسول الله نن ستا په فراق کې د کجوري تن وجړې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ هغه کجوري تنای چې کوم دی سینې سره جوخت کړه ماشوم په شان تسلی ور لور کړه اوس توه حنانا وسم الته یو ستنه کې چې کوم دی نو بندرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس وجړل د کجوري وچی تنه پته ولګیرا کم پیغمبر باندې قران نازل دی یوازې زنم دا پیغمبر دی یوازې جنات نه وي یوازې نباتات نه وي یوازې جمادات نه وي د کجوري وچی تنه هم ګوي ورکړي دا الله نبی دی دا الله نبی دی پیغمبر دی مونږ ته وس پته ولګیرا قران عظیم کتاب دی داس مسلم شخصیت نازل دی چراغ نبوت تمام خلق منی رسول الله مبارک یو ذکر ونه دلاندنا آرام کوي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ناشته کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پاسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابو هريره یا رسول الله یو عجیب کیفیت میں ولیدا ابو هريره سری ولیدل یا رسول الله مخامخ ونرا دا ونه می سې کولا لاندې را زیرا شلو د غزې لاندې شلو رال رازمکه شلولا پتا باندې راخته شو او بیا دا غینه پس لاړه په خپل ځای باندې ودرېدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره دا زمانه شقتګي وا نن زدي زل عالم دې د رب نه سوالو کربا د دینا پس په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره نږدې یا راضي او نه کنه راضي مال اجازت را ونرالا زما په ملاقات او دیدن باندې خپل سترګې اخیکړي لاړه په خپل ځای باندې ودرېدا پته ولګی راغه مسلمه هسته ته قران نازل دی نن مونږ ته اندازه ولګی را قران معمولی کتاب نه دی قران ډیر زیات اعلی کتاب دی بهیرا راهب چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې د بهیرا راهب داسې پیشنګوي ور کوي رسول الله مبارک د تر سره شام تزي ترې چې کوم دی نو سامان د تجارت راغستره بهیرا یو راهب دی په خپل ځای کې اوسرای دی میلمنو له خوراک تیاری اغیله نوکران نیولی په کوم ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر سره شام طرف تزي بهیرا په خپل باندې راوتره چاپیر ګوري نن ناشنا کس دلته سوک راغله ره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر اوخ راغستره اخو یو بوټی ته کم دی نیولې ره پانی ور ترخه د کړی بهیرا چاپیر ګوري چې نن خو زن آشنا استی پتا اوسه کې ګورم دا خو مغه زاړه کسان دي خلق وی یو ماشوم را سر راغله ره نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخو اوخ بولو کله چې بهیرا خوراک راول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تراواز کو راز بچه خوراک تیار دی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې د ونی د سور لاندې خلق ناشته نبی علیہ السلام ډوډۍ ته په سور نور باندې کې ناستو او ونی سور تاو کو خلق په نور باندې پرې خودل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاسه سور کو بهیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ګوري دا ماشوم سوکته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تروي زما بچره وې د اخیری زمانه د پیغمبري پورا نخي پر کې موجود دي خدا اخر زمانه د پیغمبر یو نخ داوا د په پړکوال کې یتیم کیږي ستا یو خبر زاریان کم ته زما بچره هغه بالکل دا یتیم دي زما وراره د زکور تما بچي وي هغه بهیراوي لمن ته پور تکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ول په منځ باندې دا سره کوتري داګه په شانته د غوخي او مہر لګیدل په دې زخه باندې چې کم دي پاغه محمد رسول الله لیکلي دا د نبوت مہر بهیرا چې کم دی نوې نن ذکر اوته ما تر پیغمبري گواہی دې بوټ ور کړی دا زج سحر را پاسیرم دا ونی بوټي پسې دبانې پرته زکنن خپل راوتم ما ته پته ورې سړلو استرا روانه دا اغه لوی استدارا چې سحر وخت ما ته بوټ گواہی ور کړی دا اخري زمانه پیغمبر را روان دي پته ولګی را
نبی علیہ السلام مسلم آستی پاغی باندې قرآن نازل دے پاغی باندې قرآن نازل دے یوازی نباتات بیا هم نه یوازی جمادات بیا هم نه حیوانات لراش حیوانات لا کم تا چی ماو تاس زناور وایو اغو د نبی علیہ السلام در رسالت گواہی ورکړی دا پکم پیغمبر باندې چې قرآن نازل دی نبی علیہ السلام په لار روان دی یو شپن کې مخې له ورغې نبی علیہ السلام له چې کله مخکې ورغې هغه شپن کې سمساره چې کم دی نو ښکار کړی دا سمسارې راواغسته مړه سمسارې رسول الله مبارک تخپو کې وغورځوله او نبی علیہ السلام ته وایي نن به ستا نبوت او پیغمبري منم که ته الله پیغمبرې ما ته به دا سمساره ژوندی کې زه به ومنم ته پیغمبرې که دا سمساره تا ژوندی نه کړه زه تا پیغمبر نه تسلیمومه نبی علیہ السلام صحیح را خو بیا به د نبوت اقرار کې بیا به کلمه بالکل به ویما نبی علیہ السلام هغه سمسارې ته آواز وکړو یا زبا اے سمسارې هغه شپون کې ولې صرف ژوندی کې به هغه سمسارې سترګې وغړولې د ژوندي کېدو نه پسې نبی علیہ السلام سره فصیح عربۍ کې خبرې شروع کړې رسول الله مبارک وایي سمسارې دا راته ووایه د چا مخلوق د چا عبادت کې یا رسول الله من فی السماء عرشو د چا عرش بر په اسمان کې وفي الارض سلطانه پس مکه کی بادشاہی را وفي البحر سبیله سمندر کی لارې دي وفي جنت رحمته رحمت په جنت کې وفي جهنم عقابه سزا په جهنم کې را نبی علیہ السلام سمسارې خبره دې بالکل صحیح را پر رب دې پیژندل لري دا راته من انا زسوکم انت رسول رب العالمین ترى الله رسول وخاتم النبیین اخرنه نبی قد افلح من صدق چاچ تومن له اغه فلو کامیابی طرف ته ورسېد وقد خاب من كذب چا تا ته درو جنوي ستا پیغمبري ونه منله اغه نامراد شو شپن کې روان شه محمد صلی الله علیه وسلم د کوم استاد دا منتر تایز دکړي اغه استاد ما ته وخه زوم رزن اور ژوند کوم خبرې ته وباسم کلمه چې کم دین ونه ما اغه مسلم پیغمبر تا اغه مسلم استی ته قرآن نازل شوی د قرآن د عظمت ادراک د دین وکي پته ولګیرا قرآن بذات خود اعلی بیا الله فرمای ما نازل کړی دی خ اعلی او بیا دغه نه پس نبی علیہ السلام انت شخصیت نازل دی خ اعلی رسول الله مبارک د پیغمبري گواہی هر یو سیز ور کړی دا د نبی علیہ السلام په مال غنیمت کې یو خر رسیدلو غالبا دا خر نوم یعفور او هغه یعفور خر نبی علیہ السلام په هکړو چې چرته یو صحابي ته رسول الله مبارک आवाज کو نو هغه یعفور ته لا شپلانه صحابي پکار دی هغه بلار دغه دروازه په شونډک باندې والا کله به کسر او ته پته ولګره چې یعفور دا نبی علیہ السلام را لګل لري او د نبی علیہ السلام به زما سره سوال جوابي کله چې رسول الله مبارک وفات شو حیوانات ته ګورئ ما قرآن نازل مسلم هستی تره هر سو کې منی د الله نبی دی رسول الله مبارک وفات شو یعفور له تسلی نورزی چغه به وهاله زه په زه منډه به وهاله د رسول الله مبارک دیدار چې کم دینو په بن شو اغه یعفور یو خر دی تکلیف دی ورتا کله چې د نبی علیہ السلام فراق پر باندې زور ورشو نور برداشت نشو کوله لار د مدینې نه اخوا یو صحرا ری پاغه صحرا کې یو شړکو یې اغه یعفور خر چې کم دینو سرخکته کو ځان کوئی تور واچو چې د نبی علیہ السلام جدای نور نشم برداشت کوله حیوانات گواہی ور کوي نبی علیہ السلام دغه استی ته الله قرآن چې کم دینو مبوس کړي الله فرمای الف لام را د دین د عظمت پته ولګي انسانا تا تیار غرزول رب د دې پمانات ته پويږي قرآن عظیم کتاب دی الله فرمایل کتاب دا یو عظیم کتاب دی مخکې الله فرمایل انزلناه منګ نازل کړی دی دا د قرآن خاص مت پورته شو الله فرمای الیکا پیغمبر ستاون ته شخصیت تا ستاون ته شخصیت تا چې داغه پیغمبري مسلمه ده کاغه ونی بوټی او که انسانان دي او کنور سپوږمۍ دي د نبی علیہ السلام پر رسالت باندې نور سپوږمۍ باقیره چې کم دینو گواہی ورکړي را
دینه پته ولګره چې قرآن یو عظیم کتاب دی د قرآن د عظمت په نور سوی د خبرې ته ذهن کې ځای ورکوي د قرآن د عظمت په نور سوی د قرآن نه مخکې کتابونه هم نازل شوي دي تورات زبور انجیل دی قرآن هم الله نازل کړی تورات زبور انجیل الله په یو ځای باندې نازل کړو اجتماعي طور نازل کړو خو د قرآن عظمت ته وګوره هغه تورات چې اجتماعي طور نازلو دنیا تر هغه خلکو هغه چې کوم دی پاڼې پاڼې کو چاته آیتونه ویستل چا د خپلې مرضۍ نقاط پکې ور داخل کړل هغه انجیل چې په یو ځای داخلو دنیا تر هغه خلکو تار په تار باندې کو هغه زبور چې په یو ځای نازلو دنیا تر هغه خلکو تار په تار باندې کو هغه قرآن چې په یو ځای نو نازل هغه قرآن چې لګ لګ نازلو تار په تار نازلو جدا جدا نازلو کله چې دنیا تر هغه الله داسې یو ځای کو د قیامت د ورځې پورې د هغې نه څوک یو حرف نشي نیمګړی کول محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي